ठीक ته بس ان شاء الله جی سٹارټ سر کوو اوس دغه الکان هم بس تقریبا رالل کېزو دلته نه به وایو تېر کال خو امید دی تاسو ته څه مسله را مسله به نه هر څه به کلیر وي که نه نن ان یس شاء سر الله دا موږ دلته نه به وایو غزنه بیا یس سر نیکسټ چې کوم سره دی هغه وایي چې پروټیکشن دی فرام ویکلز لکه د ګاډو نه به هم ځان حفاظت به کې د سیفټي به خیال ساتي ولې چې اکسیډنټس وغیره کېدی شي او پرابلم کریټ کېدی شي نو خیال ساتل ضروری دي یعنی any problem کریټ کېدی شي در سره نو سټال بیریکیډز دي لکه سایډس ته وایي رکاوټ چې کوم دی جوړول دي ایښول دي یا لګول دي لکه د څنګه چې کوم زمونږ کورونو بهر وي که نه لکه دا چې کوم ټیرس وي هغې سره تاسو به ګورئ ګریل چې ورته ویلا پوړو سره سایډ کې ګریل لګېدلی نو داسې وایي چې یاره څه نه څه رکاوټ به سایډ کې لګې یا هینډ یا میکینیکل سګنلز په کار دي چې هلته سګنلز وغیره لاسې لګېدلي چې دې سایډ ته به ډېر زور نه کوي یا دې ځای کې ودرېدل منع دي ولې چې په دې سایډ باندې ودرېږي نو دا سایډ همیشه کمزور وي دا لوډ نشي اخیستی نو دې د وجې ګاډې ماډې اوړې دي شي یا نور څه مسله در سره کریټ کېدی شي دې نه علاوه سټاپ لاګز دي لکه هغه کې تنان منې که چېرې هغه کې کار وغیره نه کوي یا ستا چې کوم سوایل دی هغه چې کوم ته کنې نو سایډ کې به یې جمع کړې نه یعنې هلته نه به یې سایډ ته کې لکه څنګه مثال دلته نه ما دا ټوله خدایو که نو دا ټول به دلته د سټاک به نه جمع کوم دې ځای کې دا به زه دلته نه لرې کوم ګینې بیا ما ته پرابلم کریټ کوي نو دا چې کم مونږ ایکسکویشن دلته نه وکړو نو دا سایډونو ته به دلته به نه جمع کړي دا به دلته نه لرې کې یعنې بیا ورته پرابلم کریټ کوي بیا جال وغیره لګولی شي څنګه چې موټر وی باندې وي سایډ ته جال وغیره لګېدلی وي ټرنچز وغیره وایي چې دا به نه پرېږدي کینې بیا پرابلم دې د وجې کېدی شي څنګه د بیاټي کې به هم دا شیزونه وو نو دې د وجې به حادثې ډېر زیاتې کېدې او ډېر خلک پکې مړه شوي هم دي دې د وجې لکه اکسیډنټس به کېدل بیا هیزرډیس کنډیشن دی هغه دا وایي چې یاره کم کنډیشن دی نو هغه خطرناک کېدی شي لکه مثال دلته ورکرس کار کوي یو خبره کرین دی هغه ولاړ دی نو دا هم راغورځېدی شي لاندې فیل کېدی شي بل پرابلم پکې دا دی چې ورکرز لاندې کار کوي او دلته لاندې د ګیس یا بل څه دغه کې دي کار کوي نو هغې د وجې هم پرابلم دې سره کریټ کېدی شي نو وایي چې ویټ اینډ وایبریشن آف د کرین میک دس ویری هیزرډیس ولې چې کرین دی او دا وزن هم دی نو دا سایډونه کمزوري وي نو دا راغورځېدی شي نو دا خلک چې کم دي دا لاندې زخمی کېدی شي یا مړه کېدی شي لکه اکسیډنټ کېدی شي نو دې شوډ ناٹ ورک انډر دس کرین چې کله دا کرین ولاړ وي دا ورکرز ته پکار نه چې دې ځای کې کار وکړي ولې دا ډېر زیات خطرناک دی دې د وجې حادثه کېدی شي نو هغه وایي چې د حادثې نه به تاسو ځان بچ کوئ کینې بیا ورته پرابلمس کریټ کېږي نو د هغې واحد حل همدغه دی چې تاسو کله کار کوئ دا کرین وغیره وي نو بیا به د دې کرین چې کله ولاړ وي نو د دې لاندې کار به نه کوئ کینې بیا ورته پرابلم کریټ کېدی شي بیا چې کوم دی سپایلز خبره ډونټ پلیس سپایلز ودین 2 feet فرام ایج دی لکه هغه دا وایي دا سټاک چې څنګه ما تاسو ته وویل چې سایډونو ته به یې نه جمع کېده دا به ټول هلته نه لرې کې یعنې بیا ورته پرابلمس کریټ کوي هلته کې میجر فرام نیرست پارټ آف د سپایل د اسکیویشن ایج چې لکه هلته نه به حساب کتاب کې او دلته به دا صفایي ساتي دا به دلته نه لرې کې دا سټاک کې بیا ورته پرابلم کریټ کولی شي بیا وایي پلیس سپایلز سو رین واټر رنز لکه چې کله باران کېږي نو اوبه به نه جمع کېږي یعنې بیا سره پرابلمس کریټ کېږي که د خدایي ځای کې دا اوبه هم جمع کېدی شي دې د وجې هم نقصان رسېدی شي نو کوشش به داسې کوي چې داسې خدایي چې کله وکړي نو زر در زره کار ختم کېږي نه دې کې اوبه بیا جمع کېږي نو دا بیا پرابلمس موږ سره کریټ کېږي دې کې بیا هغې نه وایي پلیس سپایل ویل اوے فرام د اسکیویشن چې کله دا اسکیویشن وکړي نو دا ټول ګندونه وندونه چې کم دي دا سامان دا به سایډ ته لرې کېږي نه دا ورته بیا پرابلمس کریټ کوي بیا اسکیویشن چې هیزرډز دي واټر اکومولیشن د اوبه جمع کېږي اکسیجن کمېدی شي ټاکسیک فیوم دی لکه ګنده ګیس یا بل څه دي هغه هم درته نقصان در رسولی شي ایکسیس دی چې لکه هلته کوزېدل بیا اګرس چې مطلب راخېجې بره ایکسکیویشن وي که نه لکه کودایي چې وي هغې ته لاندې تلل او بیا اګرس واپس راوتل نو چې د دې لاره بندوبست ښه برابر وي چې تللی هم شي اسانۍ سره او واپس هم راتلو بندوبست وي نو د دې حوالې سره خبره وشوله بیا بهر نه چې راونه غورځېږي فال پروټیکشن بم کې
او چې کم موبایل اکوپمنټ وي لکه هلته کې کم ګاډي کرین دی یا بل څه دي چې د هغې نه به هم خیال کې چې اکسیډنټ در سره ونه شي کنې بیا هلته مسله در جوړېدی شي بل هغې نه علاوه چې کم دی چې کله داسې کوهي یا بل ځای ته کوزېږي نو هیزرډیس کنډیشن کېدی شي when water is present in excavation لکه څنګه دا کوهي ته ورکو شوي دي کوهي کې ناست دي نو د دې وجې چې کم دی دې سره پرابلم کېدی شي دا ایکسټریملی هیزرډیس دی ډېر زیات خطرناک دی د دې وجې حادثه وغیره کېدی شي لکه ته به خپله یږدې خویږي و لاندې به راغورځېږي نو any قسم حادثه در سره کېدی شي نقصان تا ته در رسېدی شي نو چې د دې خیال به ساتې کې نه بیا هر طرف پرابلمس کریټ کېږي نو ورکرز آر ناٹ ویئرنگ hard hat मतलब सख्त हेलमेट چې کم وي هغه چې نه یې اچولې are not wearing hard hat Sir, کم Jawaz سخت هیلمټ وي problem to this, protect them from material firing into their trench هغه ستا سره باندې راغورځېږي یا ته غورځېږي تا ته نقصان ونه Jawaz څنګه تاسو کې څوک تپوس کول غواړي Jawaz clear नहीं है sir. आवाज इंशाल्लाह क्लियर ही څنګه څوک خبرې کوي چې आवाज نه ورځي که څنګه نیکسټ چې کوم دی که نه موږ سره واټر چې کوم دی هیزرډ دی لکه کیوین هیزرډ چې لکه تله کار کې لګیا ایسکیویشن وغیره شوی دی نو هلته کرنټ لګېدو چانسز دي لکه داسې نور څه مسلې در سره کېدی شي د اوبو د وجې نو دغه حوالې سره موږ دا خبره کوو نو کیوین هیزرډس کېدی شي او دا واټر چې کوم دی دلته موږ مین دغه ایشو ډسکس کوو لګیا یو نو دا وایي چې دیز ورکرز مسټ بی پروټیکټډ فرام کیوین چې کم دي کار کوي چې هغې هغه نه پروټیکټ وي که بجلی تارونه مارونه بل څه تېري نو هغې نه دې ته نقصان ونه رسېږي نه دا بیا پرابلمس کریټ کوي نوٹ واټر ان د باټم که لاندې اوبه وي نو وایي چې داسې ځای کې کار نه دي کول پکار هیزرډیس کنډیشن دی لکه کاغذي کې د بجلی تار وي یا بل څه وي نو کرنټ لګېدو چانسز د هغې نه جوړېدی شي هغې نه علاوه بل څه مسله هم ورسره جوړېدی شي نو هغه وایي چې داسې ځای کې به کار کول نه دي پکار سیفټي تا ته دا وایي چې یاره دا نقصان یا حادثه کېدی شي دې د وجې بیا چې کوم دی هیزرډیس اټماسفیر دی لکه هغه ماحول باره کې خبره کوي چې هلته اکسیجن کم وي یا کنټریبیوشن آف ګیس کنسنټریشن های چې ډېر زیات ګیسز وي لکه اینی ټایم اور لګېدی شي یا بل څه چل در باندې وکړي نو مطلب هر څه مسله ورسره کېدی شي نو دې حوالې سره به تاسو خیال کوئ د های لیول آف ادر هیزرډیس سبسټانسز چې ادر کم خطرناک کیمیکل ګیسز وغیره دي هغه هم کېدی شي یا وایي اسکیویشن فرام مور دین 4 feet before employee enter the excavation for مطلب که 4 feet نه لاندې وي کار دغه ته ورکوځېږي خدایي ته هغه دپاره نو دغه ځای کې به دې شیزونو خیال کېږي نه دا پرابلمز هغې سره ریلیټډ دي د ایکسیس اګریس خبره څنګه ما سټارټ کې کړې وه چې لاندې ورکوځېږي د هغې لاره اګریس چې واپس راوتل ایکسیس شو چې لاندې راتلل او بیا اګریس چې واپس وتل نو هغه ځینه واپس وتل نو سټیر وی لکه څنګه دا ښکاري یو ترتیب جوړ دی موږ دې باندې سټیپ بای سټیپ ختې شو بره لاندې تللی شو لیډر وغیره کېدی شي ریمپ څنګه دا کم ځای کې پوړی جوړېږي تاسو به کتلی داسې ریمپ وي مطلب داسې د هغه وي پای باندې خلک ځي راځي او مزدوران هم ځي راځي او پای باندې سامان هم وروړي نو دا طریقه کار وي هغې must be present in excavation دا excavation حوالې سره دا خبره کوي نو دې چیز ته به تاسو خیال کوئ بیا چې کوم دی دې نه مخکې انسپیکشن حوالې سره خبره کوي چې انسپیکشن به کې د څه شي د اسکیویشن حوالې سره چې کوم انسپیکشن وي هغه به ته اسکیویشن انسپیکشن به لازمي کې چې هغه ځای کې کم کم هیزرډز دي چې هغې دپاره مونږ باقاعده تیاری وکړو خو سیفټي ویم دی چې حادثې نه مخکې ورته پلانینګ وکړي دا نه چې حادثه وشو بیا پې سوچونه کې چې دا څنګه وشو دا خو داسې نه و پکار نو ټولو نه اول نه ورته پراپر کول پکار دي بیا یو کامپیټنټ پرسن چې ښه تکړه تن وي must make daily inspection چې ډیلی انسپیکشن کوي
داسې نه ده پکار چې هفتې پس یا میاشت پس بلکې ډیلی بیسس باندې به ته انسپیکشن کې ایکسکیویشن حوالې سره ایریا اراؤنډ دیم اینڈ پروټیکټیو سسټم به ورته لازمي انسټالې دې حوالې سره بیفور ورک سٹارټ اینڈ ایز نیډډ که ضرورت وي نو سٹارټ نه چې کله کار سٹارټ کړي هغې نه اول هم انسپیکشن وکړه او کار نه بعد هم انسپیکشن وکړه بیا آفټر رین سټارم چې کوم باران وغیره وشي هائی ډېر طوفان وفان وي یا ادر چې کوم داسې حالات وي نو هغې د وجې د هغې چانسز وي چې ډېر زیات شي لکه تارونه مارونه بجلی راغورځېږي لاندې دغه ته یا اوبه جمع شي بجلی تارونه تېري نو کرنټ لګېدی شي نو ځکه وایي چې دا خیال ساتل پکار دی بیفور ورک سٹارټ چې کله کار سٹارټ کړي چې د کار نه مخکې د هغې ته بندوبست وکړي بیا چې کوم دی when you can reasonably anticipate an employee will be exposed to हेलो hazard सर څنګه आवाज نه درځي सर जी सर بیا چې کوم دی انسپیکشن مونږ وویل جی چې صحیح لکه ده. باران واران ډېر تېز شوي یا طوفان وفان وي نو هغې د وجه هم چانسز ډېر زیات شي نو ته به احتیاط خپل کې نو دغه خبره وشوله بیا when you can reasonably anticipate employee will be exposed to hazard لکه چې ستا د وجې بل امپلای چې کوم دی ایکسپوز کېږي هغه هیزرډ ته نو دا شیز به نه کې یعنې بیا پرابلمس به کریټ کېږي بیا د انسپیکشن دوباره هم هغې باره کې خبره وشوله کمپیټنټ پرسن په کار دی فایند ایویډنس چې کوم ثبوتونه دي هغه به کې of possible cave-in چې کوم پاسیبل هغه دي چې کله لاندې کوزیږي څوک انډیکیشن آف فیلیر دی لکه چې کوم هغه ځای ته ورکوزیږي چې د هغې موږ حفاظت وکړو د فیلیر آف پروټیکټیو سسټم چې کوم موږ سسټم کړی چې هغه پروټیکټ وي دغه حفاظت هغې دپاره موږ الریډي سیفټي دغه کړې وي یعنې بیا موږ ته پرابلم کریټ کېږي بیا هیزرډ حوالې سره دی اټماسفیر لکه چې کوم ماحول دی اور ادر hazardous condition خطرناک condition هم کېدی شي the exposed employee must be removed from the hazardous area لکه هغه ایریا نه به لازمي لرې کېږي نه بیا ته پرابلم کریټ کېدی شي employee may not return until the necessary precaution تر څو پورې د ضروري احتیاطي تدابیر دې نه اخیستي نو ضروري دی چې ته پریکاشن وکړي لکه احتیاط وکړي چې یاره دا شیز چې کم دی یا کم ایسکیویشن کې ته کار کوي چې خلک سیف دي او انوایرمنټ هم ټیک دی یعنې چاته نه چاته نقصان ورسېدی شي او پرابلم جوړېدی شي نو دغه وشولو بیا چې کوم دی دا نیکسټ اورو مینوال هینډلنګ حوالې سره خبره کېږي دلته کې چې مینوال هینډلنګ لکه د لاس سره موږ څه سامان اوچتو نو دې حوالې سره به خیال کوئ هینډل ایټم ود هینډس لکه لاس سره څه ته اوچتې دې حوالې سره خبره کوو وی شوډ ګیو میکسیمم که 25 کیلو نه زیات سنګل لیبر ته وایي نه دی پکار وزن دا سیفټي رول مونږ ته وایي ویټ شوډ بی ګیون ټو لیبر اکارډنګ ټو لایټ نو دا لایټ رول دی دا به اوس مونږ مخکې وایو ډیټیل سره چې دا لایټ رول څه ته وایي شی دی دا نو لایټ رول چې کوم دی هغه مونږ سره ایل چې کوم دی ایل مطلب لوډ دی چې دا لوډ څه د ایټم شوډ ناٹ بی بلکې ډېر زیات دروند وي غټ وي داسې نه دی پکار سنټر آف ګریویټي چې برابره وي دې شیز به خیال کوئ پاور آف ګریپنګ چې نیولو بندوبست هینډل وغیرہ ټیک وي هغې نه علاوه شارپ ایجز چې کم دي چې د هغې نه وي ګینې هغه درته لاس ماس درته ایزیلی کټ کولی شي یا درنه لاس نه وښویږي خپل درته زخمی کولی شي لکه څه نه څه طریقې سره نقصان درته رسولی شي بیا چې کم دی د انډیویجول خبره وشوله چې انډیویجول تن ته به مونږ ګورو چې میل دی او که فیمیل دی لکه د هر یو انسان چې کم دی نیچرلی میلز لږ زیات وزن اوچتولی شي لکه د هر انسان خپل څه کپیسټي ده بیا هغه حساب سره میل او فیمیل د ایج باندې هم ډیپینډ کوي لکه ډېر کم واړه ایج والا ماشومان یې نو هغې هم ډېر وزن نه شي اوچتولی داسې ډېر کم ډېر زیات ایج والا وي غټ ماشومان نو هغې هم وزن دومره نه شي اوچتولی لکه نه ډېر کم عمر والا ماشومان ډېر وزن اوچتولی شي نه ډېر زیات عمر والا ولې چې د دواړو هغه ایج لیمټ داسې نه حالانکه میل فیمیل دواړه کې زه دا خبره کوم نو مطلب دا ډیپینډ کوي سچویشن باندې بل چې کوم دی د لایټ رول مطابق موږ لوډ ویل دغه ویل چې رقم تن وي د هغې حساب سره
انډیویجول مونږ خبره وکړه. نو چې کوم دا نیکسټ دی ټاسک دی چې کله شروع کول دي کله رسېدل دي او هغې نه پس به واپس څنګه واپسي به کې. بیا چې کوم دی انوایرمنټ خبره چې هلته ورسې چې هلته پراپر لایټینګ وي هر څه صفایي وغیره هر سامان خپل ځای باندې پروت وي پراپر هاوس کیپینګ پکار دی او ایسلس اینڈ پیسیج وی چې کوم تلو راتلو لارې چې هغه صفا وي ټیک ټاک وي کلیر وي. بیا چې کوم دی میک کنسپټ دی نو دا څه وایي مینول هینډلنګ اسیسمنټ دی کنسپټ چارټ. دا څه دپاره دی چې ستا کم پوزیشن دی هلته څنګه یې مطلب لاس دی ولاړ یې کېناستلی څنګه بینډ د لیګز دي تا بینډ کړي دي تاو کړي دي پول د لوډ اپ ټو چیسټ لکه څنګه جم کې خلک وزن ځان ته راکاږي نو دې حوالې سره دا خبره وشوه. بیا بینډ لیګز دي لیګز حوالې سره دا خبره وشوه. بیا هغې نه علاوه پټ ډاون د لوډ لوډ چې کوم دی هغه لاندې ایښول دي نو هغه هم څه ترتیب سره به ایږدي که نه نقصان درته رسولی شي. نو چارټ حوالې سره که موږ وګورو چې څه پرابلمز وغیره کېدی شي انټرنل پرابلم تا ته راځي وایي که ته میک نه فالو کړې نو تا ته څه پرابلم راځي. مسلس پل دي لکه انټرنل پرابلم ستا مسلز رخ کلی شي. بیک بون انجري لکه د ملا چې کوم هډوکي دی د کې مسلې راتلی شي چې د ملا هډوکي دغه شي دا بیا سمیږي هم نه لکه غټ مصیبت شي. بیا نیک انجري مری دې زخمي کېدی شي لکه د غاړه دغه چې وي. بیا هرنیا داسې یو ځان له یو بېله بیماري ده لکه دا درته لګېدی شي. ایکسټرنل پرابلم کې څه دي تا ته ستا باډي باندې کټس ولګي یا زخمی شي انجریز. بیا پنچرز څنګه لکه سکن خراب شي. بیا بون فریکچر لکه زمونږ چې کوم دا هډوکي دي لاس په ماته شي. بیا ابریشن دی لکه رګړ د وجې دا نقصان رسېدی شي نو دې شیزونو خیال به ساتئ. بیا هغې نه علاوه چې کوم دی نیکسټ مونږ وایو نو امید دی چې ستاسو به دا اوشه نن سبا کې ختمیږي ښه. نو هینډلنګ چې کوم دی سټورینګ مټیریل حوالې سره اوس مونږ وایو نو دې کې مونږ سره دا سیزونه دي مینول هینډلنګ کیرینګ بیگز اور مټیریل لکه بیگ چې کېدی شي یا بل څه طریقې سره مټیریل کېدی شي ان پیک مطلب چې پیک نه وي تیلو میلو کې بیگ کې نه وي. بیا هغې نه علاوه هینډلنګ بیا مشین په ترو باندې فورکلفټ چې کم کې ګاډي وغیره هم اوچتوي عام طور باندې ټریفک والا په دې کې ګاډي اوچتوي او کمپنیانو کې دا سامان اوچتو دپاره استعمالي. کرین دی دا خو غټ ځایونو کې استعمالي غټ بلډنګس. بیا ریګینګ دی نو دا کم ځای کې آیل اینډ ګیس کار کېږي نو هغه ځای کې دا یوز کېږي. بیا هغې نه علاوه انجریز خبره ده لفټینګ آبجیکټ از ا میجر کاز آف بیک انجریز چې کوم د ملا وغیره مسلې دي نو هغه راتلی شي دی اوچتولو د وجې میجر غټه وجه ده ورک پلیس د کار په ځای کې. څنګه که د تن خبره مونږ نو دلته دی ګریپ یې دومره مضبوط نه دی اینی ټایم د نه خویدی شي او په دغه خپه راغورځېدی شي نو داسې حادثه وغیره کېدی شي. بیا امپراپر سټورینګ دی هینډلنګ دی لکه هغه یادوي که غلط دی سټور کړی وي یا هینډلنګ طریقه دی غلطه وي نو وایي پرابلم درته جوړولی شي. بیا مټیریل اینډ اکوپمنټ یادوي چې کم مټیریل ته یوز کې نو هغې د وجې هم پرابلم کاز کېږي. هیزرډیس بای انجریز نو انجریز وغیره درته لکه دغه زخمی کېدی شي نور څه مسله درته جوړېدی شي. بیا هیزرډز یادوي چې کم د کرین سره مطابق لکه د لوډ اوچتولو څنګه دا کرین کار کوي وزن اوچتوي نو چې دا همیشه مونږ سنټر نه نیسو که د سنټر نه نیسې نو بیا اینی ټایم در باندې راغورځېدی شي پرابلم در سره کریټ کېدی شي. امپراپر مینول لفټینګ یا کیرینګ لوډ دیٹ آر ټو لارج لکه ورکوټې مشین دی ته پکې ډېر سامان اوچتې نو وایي دا طریقه غلطه ده نو دې حوالې سره به خیال ساتئ. بینګ سټرک بای مټیریل اور بینګ کالچ ان پن پوائنټ لکه دا مثال سامان اوچتوي چېرته پن مین یا پړې ماچوم په دې تن راوغورځېږي نو دا ډېر خطرناک کنډیشن دی وایي داسې کنډیشن کې به کار نه کېږي نه بیا ورته پرابلم کریټ کېږي. یا کرش بای مشین دی لکه هغه مشین کرش شي خراب شي مټیریل ترې راوغورځېږي یا سټور کړی دی غلط طریقې سره وي لکه مثال دا تن د فورکلفټ نه دا سامان اوچتوي که دا چېرته غلط ځای کې ټکراو کړو نو دا ټول سامان لاندې راغورځېدی شي نو دې د وجې ایکسیډنټ کېدی شي او غټ نقصان کېږي. انکریکټ کټینګ دی ټایز اور سیکیورینګ چې کوم غلط طریقې سره مونږ کټینګ وغیره یا څه بل څه کوو نو هغې د وجې نقصانات مونږ سره کېدی شي. بیا چې کوم دی مینول هینډلنګ دی نو سیک هیلپ دی لکه وایي چې ځان نه به هیرو نه جوړې بلکې کله وزن اوچتې نو چا نه چا مدد په ځان سره اخلي او هغه کار به کې
وین ا لوड از ټو بلکې ډېر زیات لوډ ته اوچت کو پراپرلی ګریپس چې ښه پراپر لوډ ته اوچتې نو هغې دپاره پکار دی چې ښه ګریپ ته مضبوط وي. اوس د دې کاټن ګریپ ځکه مضبوط نه دی سایډونو نه دا فری دی نو اینی ټایم که د بیلنس خرابېږي دی غورځېدی شي نو دا غلط تر طریقه شو. بین یو کانټ سی اراؤنډ اور اوور د لوډ چې کم مونږ لوډ حوالې سره خبره کوو نو دی ته به مونږ ګورو وین یو کانټ سیفلی هینډل د لوډ چې کله مونږ لوډ دی هغه سیف طریقې سره دغه ونه کړو نو هغه نه مونږ ته نقصان رسېدی شي نو دې شیزونو ته به خیال کوو. بیا وین یو کانټ سیفلی هینډل د لوډ چې کم لوډ دی هغه مونږ سیف طریقې سره نشو هینډل کولی نو هم مونږ ته نقصان رسېدی شي. بیا اٹیچ د هینډلز ټو لوډ چې کم هینډلز دي چې هغه مونږ ورته هغې ته مثال څنګه دا هینډل مونږ ور واچو نو دا ضروري دي یعنې هغې د وجې چې کم دی مصیبت کیدی شي. نو بیا څه وي اټیچ هینډل چې هینډلز مونږ ورسره واچو نو هغې د وجې څه شي ریډیوس د چانسز چې کم د هغې چانسز دي نو هغه کم شي چې ستا فنګر سمیش کیدی شي لکه ماتېدی شي نو دې دغه نقصان نه مونږ ځان بچ کولی شو په دې طریقې باندې. یا سیف لفټینګ حوالې سره مونږ خبره کوو نو سیف لفټینګ څه طریقه کار دی چې ته کله وزن وغیره اوچتې نو بیا به څه طریقه کار دی نو دې حوالې سره مونږ ګورو بریک لوډ انټو پارټس لکه ټول وزن وي چې یو ځای مه اوچتوه بلکې په حصو حصو کې اوچت کا نو لکه دې شیز ته به خیال کوئ تاسو چې دا مونږ پارټس کې به اوچتو ډایرکټ په یو دغه کې نه اوچتو. بیا ګیټ هیلپ وذ د هیوي او بلکې آیټم چې کوم درانه سامانونه دي نو هغه به ځان سره مونږ څوک نه څوک تن کوو اوچتو به یوازې به نه اوچتو. بیا لیفټ وذ لیګز لکه د خپو په مدد به اوچتې خو کیپ بیک سټریټ لکه ملا به سیده ساتې کږې به نه ورته. بل وایي یوز هینډلنګ ایډز دی مثال ته بوجې اوچتې ډېره درنه لاسګاډی استعمال کړه نو ایډز مطلب دلته هیلپ دی چې تا سره څه مدد وکړي نو ته لاسګاډی استعمالولی شي بل څه مطلب داسې یو ډیوایس وغیرہ استعمالولی شو. بل وایي ایوایډ کوه وایي دا شیز مه کوه ابو شولډر لیول لکه دا شیز منع دی وایي داسې به نه کې دې د وجې تا ته بیماریانې یا بیک کې مسلې ملا کې مسلې روزي بات کې نو دې شیزونو ته به خیال کې. بیا چې کم دی پی پی ای باره کې خبره وشي چېرې دا ټولو کې کمزورې طریقه ده پی پی ای نو وایي چې دا ډېر ضروري دي که نه دې د وجې پرابلمس کریټ کیدی شي نو دې ته به خیال کوئ تاسو. فور لوډ وذ شارپ اور رف ایجز چې کم دي ویئر گلوز دستانې به اچو ادر هینډ اینڈ فور آرم پروټیکشن به کوو یعنې پرابلمس کریټ کیږي. بیا وایي وین د لوډس آر هیوي او بلکې چې کله لوډ ډېر زیات دروند شي ویئر سټیل ټوټ سیفټي څنګه چې تاسو ته ښکاري د ګلوز اچولي او دې د پاسه سټیل میش دی لکه دې باندې چاقو وغیره اثر نه کوي دا ډېر زبردست دستانې دي. بیا وایي څه وایي اور بلکې ویر سټیل ټوټ سیفټي شوز بیا سیفټي شوز هم اچول پکار دي دا مضبوط وي که په دې باندې سره وغورځېږي نو څه حده پورې دا برداشت کوي نو زموږ خپو ته نقصان نشي رسېدی. انجریز اف لوډ از ډراپ نو لکه هغه وایي چې دې تا بچ کوي پریوینټ کوي لکه در باندې په خپو راوغورځېږي نو دې تا ته د چې کوم زخمي کېدو نه دې بچ کوي. لوډ از ډراپ که لوډ در نه راوغورځېږي په دې کیس کې نو لکه دلته اوس وګورئ د شوز هم سیفټي مونږ ته راکوي لګیا دی. بیا د کرین باره کې خبره کېږي دلته مټیریل هینډلنګ کوي اکوپمنټس لکه دا کرین دی اوس لکه هایډ باندې مثال کار کوي دلته د بجلی تار هم تېر دی نو دا سیفټي خلاف دی دې ځای کې به کار نه کېږي نه دا بجلی درته خرابېدی شي لاندې څوک تېرېږي هغه ته دغه کرنټ ولګي یا هم د کرین والا تن ته چل پې وشي نو هغه مختلف پرابلم کریټ کېدی شي. امپلای مسټ بي ټرین چې کم امپلایز دي چې هغه لازمي ټرین شوي وي پراپر یوز اینډ لیمیټیشن وي چې هغې ته پته وي اکوپمنټس چې څنګه طریقې سره اپریټ کول دي چلول دي. یا دس انکلوډ نوینګ هاو ټو افیکټیولی یوز اکوپمنټ چې څنګه ښه طریقې سره به ته استعمالوي لکه فورک لفټ ټرین کرین دی یا بل څه ډیوایس ته یوز کړي چې ته هغې باندې تنان دې پوه کړي وي چېرې څه طریقې سره به استعمالېږي نه بیا ورته پرابلمس کریټ کېږي دې د وجې. فورک لفټ دی نو هغه دا وایي چې کم فورک لفټ دی دې باندې عام طور باندې ټرافیک ولا دغه اوچتوي ګاډي خو دلته فیکټریانو کې په دې باندې سامان اوچتوي نو سینټر د لوډ آف فورک مطلب دا سینټر کې پکار دی پروت دی نه چې سایډ کې پروت وي نو بیا اکسیډنټ کېدی شي
نو چې سایډ ته نه دی پکار چې ته سایډ کې دغه کېږي بیا پرابلمس کریټ کوي and as close the mast as possible to minimize the potential for the truck tipping or load failing لکه نه ډېر زیات وزن به اوچتې او نه ډېر هایټ باندې بساتی کینې هغه هم ستا بیلنس خرابولی شي نو کوشش وکړې چې نارملی چې نه ډېر زیات مینس کې وي چې بیا نظر ستا کار نه کوي چې څه مخکې درته ښکاري نه نو دې شیزونو به خیال کوي اور لوډینګ به نه کې چې لکه دا دومره کاڼي چې تولی شو ته پې لس کاڼي یو ځای کې دی نو دا طریقه غلطه ده یا مثال دا ورکوټ فورکلیفټ ټرک دی فورکلیفټ دی نو دا موږ سره اوچتوي ورکوټې ګاډی مثال 2D یا بل څه او ته پې کوشش کوي چې زه به ټرک اوچتوم نو ټرک خو په دې نه شي ته اوچتولی الټه به دا در باندې در واوړي مطلب داسې پرابلم در سره کریټ کیدی شي نو په دې وجه وایي چې خیال به کوئ ټو کنټرول کوډ میک اټ ټپ اور ګینې دا در باندې در راوړلی شي نو اوورلوډینګ به نه کوئ پلیس لوډ اټ لویسټ پوزیشن څنګه دا لویسټ پوزیشن باندې دی څنګه دا غټ فورکلیفټ دی هو دې باندې هم دا لوډ لاندې پوزیشن کې دی فور ټریولینګ ډونټ پلیس ایکسټرا ویټ زیات وزن به پې وی نه ږدي ګینې بیا سره ایکسیډنټ کیدی شي پرابلم در سره جوړېدی شي کریټ کیدی شي اپریټینګ آف فورکلیفټ دی دا به وایي چې څنګه طریقې سره ته کار کې کیپ آرمز اینڈ لیګ انسایډ د ټرک لکه وی کلنډرانو کار به نه کې چې نیم بار او نیم دننه پوره به دننه فورکلیفټ ټرک کې چې کوم فورکلیفټ دی هغه چې کوم ګاډی دی مشین دی ته اپریټ کې آی کې به دننه ښه سیف طریقې سره صحیح طریقې سره کې دا نه چې لکه نیم ته زانګي او نیم دننه ناست وي دا کار به نه کې خپل آرمز چې کوم دی بازو دي نو هغه به هم دننه ساتې لکه اوړې راوړې به نه هینډل اونلی سټیبل لوډ چې کوم لوډ داسې وي چې سټیبل وي دا نه چې ګډ وډ وي نو هغه اني ټایم بیلنس خرابېدی شي الټه درته نقصان رسولی شي او بل دا هم ضروري خبره ده چې سپیډ به ډېر کم ساتي سپیډ به ډېر تیزی نه ګورې بیا ورته نقصان کوي یو مې هیو ټو سټاپ یعنې بیا ورته پرابلم کریټ کوي بی کیرفل وي چې ډېر احتیاط سره به کار کې وین میکینګ شارپ ټرن چې کله شارپ ټنز لکه داسې ګولایي کې چې کله تاویږي نو وي چې ډېر په آسان سلو به راځي که تیز لاړې دا در باندې اوړېدی شي اور بیا څه وایي if a load blocks your view که دا لوډ زموږ مخه بندوي نو ټریول ان ریورس لکه الټه روان شه ولې چې د فورکلیفټ کې خو همدغه فایده ده لکه دواړه طرف ته ټریولینګ کولی شي بیا وایي نو رایډر وایي چلولو والا ته unless there an approved seat لکه چې ایکسټرا تنان یا څنګه موږ ورته ویلی شو چې عام طور باندې کلنډر نو کلنډر به ځان سره نه ساتي لکه یو سیټ ته نو هم یو تن به کښېني دو تنان نشي کښېناستی په دې یو سیټ باندې نو دې شیز ته به موږ خیال کوو بیا هغې نه وایي چې ډونټ ډرایو فورک رایز چې کله دا اوچت کړي دي وي نو هغه ټایم کې به وایي ډرایوینګ نه کېږي دا حادثه در سره دې د وجې کېدی شي یا وایي ویر سیفټي بیلټس دي دا سیفټي بیلټ به دې دپاره موږ اچو هغې نه علاوه ادر چې کوم ډیوایسز دي پی پی ایز وغیره دي هغه به هم استعمالوو نو کرین حوالې سره خبره ده چې کوم لوډ دی چارټ په موږ ګورو کیب مطلب دا چې کوم دننه تن ناست وي دې ته کیب وایي فریکوینټلی انسپیکټ چې کوم دا انسپیکشن دی چې هغه هر هفتې پس یا هر ورځ موږ دا انسپیکشن کوو کوم ځای کې آیل مایل ورکول یا هغه آیل ورکو انجن آیل بدلول یا بل څه وي اور نیور لیف پیپل په دې کې به ته خلک نه خېږي چې راځه مستي دپاره دې به راوچتو یعنې حادثه در سره کېدی شي بیا چیک اور هیډ پاور لاینز لکه هماغه خبره چې څنګه دلته د بجلی لاینونه تېر دي دا شاته دغه ښکاري نو په دې وجه تا سره کرنټ یا ادر حادثه کېدی شي نو وایي داسې دغه ته به خیال کوې چې کوم بره تارونه تېر وي چې هغې سره ستا دغه ټچ نه شي ګینې پرابلم کریټ کېږي اور بیا وایي چې انشور ایریا آف ټریول از کلیر چې لکه دلته کې سایډ کې څوک ټریولینګ نه کوي ګینې که څه سامان راوغورځېږي نو لاندې تنان زخمي کېدی شي چې هغه ځای کې څوک ټریولینګ نه کوي نو دې حوالې سره دا خبره وشوله او دا خو جنرل خبرې دا موږ شاته کتلې دي ریګینګ دی مطلب کوم ځای کې چې د پټرول او ګیس چې کوم کمپنیانې وي هغې دغه وباسي ځمکې نه د هغې حوالې سره دی بیا چې کوم دی سلنګ انسپیکشن دی لکه هغه دا وایي چې انسپیکشن ډېر ضروري دی ایچ ډے هر یو ورځ بیفور یوز د استعمالولو نه پهله ویر سروس کنډیشن وارنټ چې کوم ځای کې تا ته وارننګ درکړي
ریموو فرام سروس اف ډیمیج وایي که خراب وي نو هغه ځینې لرې که کار پې مه کوه ګینې حادثه در سره کیدی شي نو دغه ته به خیال کوئ تاسو بیا داسې وایرز به هم نه استعمالوي څنګه دا تاسو ته ښکاري په دې باندې دا کریکس مونته کې راغلي دي هغه وایي چې دا شیزونه به نه استعمالوي امیډیټلی ریموو فورن وی لرې کا چې کم ډیمیج وي یا خراب شوي نو هغه به ته سروس نه مطلب استعمالوي به نه لرې کې به بیا چې کم دی مونږ سره اذان کېږي لږ یو منټ انتظار وکړئ هغه چې کم دی مونږ سره وایي چې چین کم ویر ټیر شوي لکه کم ځای کې خراب شوي لکه مثال دې ځای نه دا کونډه وتې ده نو وایي دا ویلډ کې به نه چې دا خراب دی بس دا به لرې کې دا به ته نه استعمالېږي نه دا سره حادثه دې د وجې کېدی شي وین ا چین شوز ایکسیسیو ویر چې لکه مونږ وایو که نه ډېر زیات رجېدلې غونته کېدی یا جوړې وتې نو داسې به وایي نه استعمالېږي نه دې د وجې اکسیډنټ کېدی شي کریک شوي وي پیټډ وي لکه داسې لکه وران وران وي نو وایي چې دا به ته بیا نه استعمالوي داسې شیزونه کې راته پرابلم کریټ کوي نان الای ریپیر لینکس نان الای لکه یې باندې ویلډ میلډ به نه کې او نه به یې دوباره یوز کې یعنې دا د سیفټي رول خلاف دی بیا چې کوم دی وایر روپ دی چې کوم ته د پړی مړی استعمالې د سټیل وغیره شو یا داسې ادر مټیریل دی چې د هغې مضبوطوالی ته وګورئ هغه څومره بینډ کېږي وداوټ کریکینګ عام طور باندې تاسو د موبایل یا لیپټاپ چارجر وګورئ که اوریجنل وي چې څومره تاسو بینډ کوئ هغه بینډ کېږي که هغه دې خوا کوالټي وي نو هغه بیا چې ته څومره بینډ کړې نو بس هغه کرک کېږي او خرابېږي بیا وایي ابیلیټي ټو وithstand with abrasion ابریسیو مطلب وایي چې رګړ ته چې لږ ډېر د هغې چې کوم دی رزسټنس پکار دی دا نه چې معمولي راکاږي بس هغه خراب شي بیا وایي چې لوبریکیشن لکه غوړول راغوړل لکه آیل وغیره ورکول سپری کول پینټینګ وغیره کول نو دا ټول لوبریکیشن دي وایي چې دې سره د هغې پرفارمنس ښه کېږي لکه آسان اگزامپل انجن آیل مونږ که وګورو ګاډو کې چې کم وي هغې نه علاوه چې کم دی د دې حوالې سره که مونږ خبره وکړو چې کم مطلب دغه وي چین کور چین وي بایک وغیره نو هغې چین ته هم آیل ورکوي چېرې دا سموث چلیږي نه دا بیا ګراریان هم خرابوي او غټه حادثه د دې وجې کېدی شي نو وایي چې که دا شانتې چلونه شوي نو دا چیزونه باید نه استعمالوي که داسې وشي یا داسې بیل شي نو وایي چې دا چیزونه به نه استعمالېږي نه دا ورته پرابلم کریټ کوي بیا سټاک دا جمع کول سټور کول مټیریل وایي ډونټ سټور نان کمپیټیبل مټیریل ټوګیدر لکه ټول سټاک به یو ځای نه جمع کړي لکه مثال زه یم پټرول هم دې ځای کې زه جمع کوم ورسره ماچس یم एकदम نو هغه دا دی که معمولي مو اور ولګېدی ماچسو ته نو ورسره پټرول هم دی نو هر څه ته به اور ولګي نو مطلب دا وایي چې تاسو د دې شیزونو به خیال ساتئ ګینې پرابلم کېدی شي بیا ډونټ سټور نان کمپیټیبل مټیریل دا به نه کوئ داسې in building under construction the construction چې کوم ځای کار کېږي ډونټ پلیس سټور مټیریل within 6 feet یو بل سره به شپږ فوټه لرې ساتئ داسې به سټور کوئ نه او دا نن دپاره کافي دی انشاءالله او امید دی کېدی شي سبا له زموږ دا ختم شي یا بل سبا له اوسه پورې څه کوېسچن وي د چا څه مسله وي ته څه کنفیوژن یا پرابلم شته دی دا اپلوډ کیسه ځکه چې زموږ اواز لږ دا کلاس نه بس فورن اپلوډ کوم نور چاته څه کوېسچن وي No, sir. Clear. زه ټیک شو ډېره مهرباني بس دا کلاس ختموم Thank you, sir. ټیک شو ډېره مهرباني السلام علیکم